بسم الله الرحمن الرحيم. حجي كم دې تمره سوالو او بدوامها ما دام الذات فدائمة مطلقة او ما دام الوصف فعرفية عامة او بفعليتها فمطلقة عامة او بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة فهذه بسائط. وليس بیان دا موجهات شروع من ویلیو چی کم قضیم وی محمول پکی موضوع ثابت وی یا نفی وی نو خامخابا مکیف وی پیو کیفیت باندی دغه کیفیتونه متقدمینو درې بیان کړی دي. یو امتناع دا یو ایجاب وجوب دی او بل امکان دی. متأخرین ور سره دو نور مرګري کړی دي یو دوام دی او بل بالفعل دی. امون ویلیو دغه کیفیت تمادی قضیه ویل کیږي. په دغه کیفیت چې کوم لفظ دلالت کوي دغه لفظ ته ویل کیږي جهت او دغه جهت چې کومه قضیه کې ذکر شي هغه قضیه ته ویل کیږي موجهه. بیا موږ ویلو موجهات په دوه قسم دي یو بسایط دی یو مرکبات دي. نن به تعریف کیږي د بسایط ځان له او د مرکبات ځان له. به کوم بسایط دا اته بسایط او اته پاره کې څلور تعلق د ضرورت سره او دوه د دوام سره شپږ شو او یو د بالفعل سره او یو د امکان سره. نو د ضرورت والا کم څلور دی هغه تیر شو. اول نمبر ضروریه مطلقه وا دا قضیه ته ویل کېدله موجهه ته چې محمول حکم موضوع باندې لګېدلی بالضرورت تر څو چې ذات د موضوع موجود وي. دویم نمبر چې هغه د مشروطه عامه ده دا قضیه ته ویل کېږي چې محمول حکم موضوع باندې لګېدلی بالضرورت تر څو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره. او بیا ورپسې دریم نمبر وقتیه مطلقه وه دا قضیه ته ویل کېدله چې محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالضرورت په یو وقت معین د موضوع کې. حاجي صاحب دا خو ته یاد شوي. څلورم نمبر منتشره مطلقه وه دا قضیه ته ویل کېدله چې محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالضرورت په یو وقت غیر معین د موضوع کې یعنی منتشر وخت کې. دا ټول څلور قضیې شولې. د دې څلور واړو تعلق د جهت ضرورت سره. لږ بره اوس ګورئ دوه قضیې راته نورې بیانوي چې د هغې تعلق د دوام سره دی. نو ما هغه شان تعریف یې دی صرف د بضرورت په ځای به بالدوام لګو. کوم چې اول او دوه وه دقه شان پنځمه او شپږمه ده. نو ګوره دایمه مطلقه چاته ویلی کېږي چې د محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالدوام ولګوه خالي. مخکې بضرورت اوس به څه وایي نور مقه اوله قضیه ده ښه. محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالدوام تر څو چې ذات د موضوع موجود وي. اسانه نه ده. محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالدوام تر څو چې ذات د موضوع موجود وي. مثال كل فلك متحرك بالدوام. كل فلك هر فلک دی که انور دی او که سپوږمۍ ده دا تحرک کې ده حرکت کې ده او بالدوام په حرکت کې دي. څه ټیم نه چې پیدا دي دغه وخت نه په حرکت کې دي خو بالضرورت نه بالدوام. انشاءالله شارح فرق کوي د ضرورت او د دوام ترمنځ. نو وایورئ اوس نه واورئ ضرورت او ایجاب یا ضرورت او د دوام په منځ کې څه فرق دی. هغه دا چې ضرورت کې محمول حکم موضوع باندې لګېدلی همیشه لګېدلی او امکان نه چې تی جدا شي. جدا کېدل ته ممتنع وي. انفکاک د محمول د موضوع نه ممتنع وي
پوه شولې به. او دوام چاته وي محمول حکم لګېدلی موضوع باندې موضوع همیشه لګېدلی خو جداوالی ممکن وي دغه فرق شول د جداوالی محال و ناممکن او دلته ممکن دی. محمول حکم لګېدلی موضوع باندې همیشه او انفکاک او جداوالی محال وي دا ضرورت دی. او که محمول حکم لګېدلی موضوع باندې همیشه خو جداوالی او انفکاکی د موضوع نه ممکن وي محال او مستحیل نه وي دا به دوام دی. برحال پوه شولې به دا پنځمه قضیه شوله. شپږمه وجه تسمیه به لاندې ووایو به. شپږمه پسې ده به عرفي عامه دغه دویمې په شان ده. محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالدوام هلته بضرورت هلته هم دا خبر او دلته هم ده چې ترڅو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره پوه نه شولې به. محمول حکم لګېدلی موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات د موضوع موصوف په وصف عنواني سره. مثال به څه وي کل کاتب متحرک الاصابع ما مثال دې کم چې د مشروطي عامي مثالو کل کاتب متحرک الاصابع مادام بالدوام مادام کاتبا هر کاتب چې دی ترڅو په دې کې دغه موضوع په افرادو کې وصف کتابت موجود وي نو ګوتې به خوځېږي دایمي طور باندې پوهېږئ به څو شولې شپږ. اوم نمبر چې ده د متن کې به پوره کړو که نه بس خبره به اسانه شي که نه دا دوه شرح کې ووایو راځئ ویې ګورئ ته متن کې اول ووایئ که نه او بدوامها یا به دغه نسبت دایمي وي مادام الذات تر څو چې ذات د موضوع موجود وي نو بیا ورته نوم ورکولی کېږي فدائمة مطلقة او مادام الوصف یا به دغه نسبت دایمي وي هغې سره ولګوه او بدوامها دغه نسبت به دایمي وي مادام الوصف متن ویمه متن تر څو پورې چې وصف د وصف عنواني د ذات موضوع موصوف په وصف عنواني سره نو بیا ورته ویلی کېږي فعرفیة عامة لاندې اوس راشي فدائمة مطلق قوله فدائمة مطلقه مولي سبق فرق بیانې فرق د دایمي د دوام او د ضرورت ترمنځ نه موږ ویلو ضرورت کې محمول حکم موضوع باندې همیشه وي او جداوالی ترېنه محال وي او په دوام کې محمول حکم موضوع باندې همیشه وي خو جداوالی انفکاکي محال نه وي ممکن وي دغه فرق وکنه. لنډه دا ده چې ضروریه چې ده دا خاصه ده او دایمه چې ده دا عامه ده. ضروریه صحیح ده صحیح مې ویله هر ضروریه چې ده دایمه وي خدا څه نه ده چې هر دایمه دي ضروریه وي کله به دایمه وي خو جداوالی به ممکن وي نو دایمه خو ده خو ضروریه نه ده او چې کومه ضروریه وه هلته به دوام خامخا وي. والفرق بين الضرورة والدوام فرق هغه دا چې ان الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء چې ضروري به وي محال هي ان الضرورت چې دی وایم ان الضرورت چې هي دا ضرورت استحالة انفكاك شيء دا محالواله دی د جداوالی د محمول عن شيء د موضوع جداواله به محال وي. والدوام چې دی عدم انفكاکه دوام ویل کېږي عدم جداوالی ته عنه د موضوع صحیح د موضوع نه به دا محمول جدا کېږي نه. والدوام دوام چې دی عدم انفکاکه هغه ویل کېږي نه جداوالی د محمول عنه د موضوع نه خو وإن لم يكن مستحیلا اگر کدا نه جداوالی به محال نه وي بلکې ممکن وي. خجی مثال بسوي كدوام الحركة للفلك لك دائمي دي حركت فلك تا بالکل دائمي دي عدم انفقاق د حرکت دی عنه د فلکنا خدا د چی جدا کېدلی محال نه دی بلکې ممکن دی. مې د دې دوه قضیې دي وس د دوام سره څو قضیې دي دوه یو په اعتبار د ذات سره د بل په اعتبار د وصف سره. په اعتبار د ذات سره ته ویل کېږي دایمه مطلقه او په اعتبار د وصف سره ته ویل کېږي عرفي عامه. وته ګورئ ثم الدوام به دوام چې دی دوام څه مطلب اني عدم انفقاق النسبه یعنی
عدم جداواله د نسبت ایجابیه او د سلبیه د موضوعنا دا په دوه قسمه ده اما ذاتی او وصفی یا بذاتی وی یا وصفی راز ول وصف فإن كان الحكم في الموجهه کچری حکم په موجهه کې لګیدل او بالدوام الذاتی بدوام ذاتی څه مطلب اے بی عدم انفکاک نسبت چاله کنه بجدا کیږي نسبت د موضوعنا مادام ذات الموضوع موجوده ترڅو چې ذات د موضوع موجود وي سمیت القضیه دائمه دیو کی قضیه ته ویل کیږي دائما لګ برو ګوري جی دی قضیه ته دائما ولې ویل کیږي دائما او په دوام باندې مشتمل ای کنه ځکه ته دائما وي مطلقه او ولي وي په قید په قید باندې نوی مقیده بوصف عنوانی وغیرہ سره مشروطه نوی نو دائما متذکوي دوام پکې دي او مطلقه متذکوي چې قید پکې نشته د وصف عنوانی وغیرہ نو سمیت القضیه مسمى کی دغه قضیه دائمه په دائمه باندې ولل اشتمالها على الدوام وذکر دا قضیه مشتمله په دوام باندې ومطلقه مطلقه متویل کی قضیه دائمه مطلقه وللعدم تقييد الدوام واذا كذا دوام چی دا مقید نوی بالوصف العنوانی باندې وان كان الحكم وصغبل عرفي عام بیانی که حکم پکې لګیدل او بالدوام الوصفي په دوام وصفي حکم د دوام وصفي حکم څه مطلب د دوام وصفي حکم ای بعدم انفکاک نسبت غدا چی جدا کیږي بنه نسبت محمول بنه جدا کیږي ان ذات الموضوع د ذات موضوعنا خو ما دام الوصف العنوانی ترڅو جزات موضوع موصوف په وصف عنوانی سره ما دام الوصف العنوانی ترڅو چې وصف عنوانی ثابتا لتلک الذات دا ثابت وي د غزاد تا دی وخت کې تنوم ویل کیږي ملي سي برو ګوري عرفیه عامه عرفیه تو ولي وي جی عرف کې عام طور خلق امدغه دا قضیه چې دا مفهومه ښه څنګه چې قضیه ذکر شي کله کاتب متحرکون کسالبه کی او کبي موجبه کی وي نو عرف کی د خلکو زین تام دا خبر راځي چې ذات موضوع کې د وصف عنوانی موجود وي نو محمول به ثابت وي یا به نفي وي ویږي کنه خبره مانی ځکه او عرفیه وي عامه او تولی وي عامه او ځکه وي چې بل روانه دا خاصه ده کنه اغه نه د عامه ده تاسو ګورئ سمیت عرفیه دا مسمى کی عرفیه باندې وإذا كان لأن أهل العرف وجه تسمية أهل العرف چدي يفهمون فهم كي هذا المعنى دغه معنى چې محمول د موضوع ثابت دی ته نفي دی ترڅو چې موضوع کې وصف عنواني موجود وي ذات موضوع کې من القضية السالبة د قضية سالبين هم دا معنى فهم كي بل من الموجبين هم فهم كي أيضا عند الإطلاق کله چې مطلق ذکر شي نو عرف والا دا معنى فهم كي ځکه وته عرفي وي تګوره کنه فإذا قيل کله چې ویل شي کله کاتب متحرک الاصابع هر کاتب چې د ګوتی خوځيږي نو عرف کې خلک هم دا فهم کوي چې ترڅو لیکل کوي لخه فهمو فهم کوي خلک چې ان هذا الحكم دا متحرک الاصابع حکم چې لګي دا ثابت دی له کله کاتب ته ما دام کاتبه چې کله کاتب وی علی ګوتی خوځيږي عامه تولی وی لیکونه ها وای زکه دا عرفیه عامه چې دا عامه دا عامه ده کنه من العرفيه الخاصه التي سيجيء ذكرها څه مشکل پکشته دي مخکې راځي شپږ قضیه بیان شول شپږ دوه جهات ذکر شو یو د ضرورت او بل دوام به ګورئ ښه دریم نمبر جهات چې بالفعل او دا ومه قضیه ده او دې ته ویل کېږي مطلقه عامه کی جهاد بالفعل ذکر وي تعریف به سره دا قضیه ته ویل کېږي هغه قضیه موجهه ته ویل کېږي چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل او بغي اسانه شولو دا قضیه موجهه ته ویل کېږي چې د محمول حکم لګیدلې کې ایجابي او که سلبي وي موضوع باندې څنګه بالفعل متویل او کنه جهت بالفعل څه مطلب د درو زمانونو په یو زمانه کې به محمول حکم موضوع باندې لګیدلې وي کې ایجابي وي یعنی محمول به ثابت وي موضوع ته د درو زمانونو په یو زمانه کې یا به سلبي وي یعنی محمول بنفي وي د موضوع نه په درو زمانونو په یو زمانه کې بس لن تعریفي محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل لکه كل انسان ضاحك بالفعل كل انسان
هر انسان زواهق دے دریو زمانوں نا پیو زمانہ کی څه مشکل بکشتا نمبر وګورئ متن تا او بفعلیتها یبدغ نسبت د فعلیت وی فمطلقه عامه به وتویل کیږي مطلقه عامه اوسلان دی راشي وجد اسمیم ذکر گئی او بفعلیتها تحقق النسبه متحقق بوی نسبت بالفعل بمتحقق وی فالمطلقه العامه مطلقه عامه به وتویل کیږي پورا تعریفی هي التي دا قضیه دا حکم فيها چې حکم لګیدلې بدی کې بكون النسبه متحققه چې دا نسبت پکې متحقق ده بالفعل معنی ای فی احد الازمنه الثلاثه پویږي په کنا خجی دا مطلقه او تول ویل کېږي دا تول وایا وی کله چې قضیه مطلق ذکر شي کنا نو امدا قضیه مراد وی کله چې محمول حکم موضوع باندې لګي عام طور باندې همدا حکم ته مراد وی چاله کدا محمول حکم موضوع لګیدلې ده دا د دریو زمانو نه په یو زمانه ده نو عند الاطلاق چې کله دا قضیه ذکر شي دا ته مراد وی نو ځکه وته څه وی مطلقه وی بل وجه مول ذکر کړی دا وی چې دا مقید نه ده کنه نه په ضرورت باندې مقید ده او نه په دوام وغیرہ باندې مقید ده خو بس مطلقه شوله هجی عامه وتولي وی بل قضیه رسل روانه ده وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه ده خیر مرکباتو کی هغه خاص دی او دا عامه ده دغه په مقابله کې بس عامه مشوله وتوګورئ وتسميتها تسميه دي قضيه بالمطلقه بمطلقه باندې ولي لان هذا هو المفهوم من القضيه وهم دا فهم کیږي د قضیه عند اطلاقها کله چې قضیه مطلق ذکر شي وعدم تقييد دویم او مقید نه دا قضیه دا نسبت نه مقید نه په ضرورت باندې او دوام نه په دوام باندې او غیر ذلك من الجهات نه په بل جهات معنی دي خجی وبالعام عامه ولي وي لكونها اعم من الوجوديه لا دائمه واذا كذا عام وي كنا د وجوديه لا دائمه او د لا ضروري علامه سيجي و شوي جسبتو و كما ضرورية مطلقة مشروطة عامة وقتية مطلقة منتشرة مطلقة دائمة مطلقة عرفية عامة اور بس اخیرہ کی مطلقة عامة خیلم دے کنا ترتیب ارال المرقات خالی لک بدل کو التوا ضرورية مطلقة دائمة مطلقة مشروطة عامة عرفية عامة وقتية مطلقة منتشرة مطلقة او دا ورسل پخپل زیبا مطلقة عامة هجی اخیرہ قضیہ ممکنة عامة دا چاته ویل کیږي دا ویل کیږي د جانب مخالف نه سلب ضرورت د جانب مخالف نه به کی ضرورت سلب شوی دا قسمه پر کړي مو مخ کې وځي کی بل امکان را مخ کې راغلی او کنه کستا شوی بل امکان او بل امتناع ته په تصوراتو کې تیر شوی نو توجه تو کې چې پوهه پشي یو جانب موافق وي دي سیب ما ول داجی سیب ناس ته د کوم نسبت باندې تلفظ وشي ته جانب موافق ویل کیږي دلته دا ایجاب دی دي کې جانب مخالف چې هغه سره اجیس ابناس نه دی اکما ویل اجیس ابناس نه دی اوس دا جانب موافق شو دا سلب جانب مخالف به څوک وي اجیس ابناس دی نو په کوم نسبت چې تلفظ وشي کې ایجاب یو که سلب وي ته جانب موافق ویل کیږي او دغه کوم مخالف سایډ ویغه ته ویل کیږي جانب مخالف دا خبر زده شول اوس به لک برو غره ممکن عامه غي ته ویل کیږي چې د جانب مخالف نه بفکی د جانب مخالف نه بفکی ضرورت سلب شوی الکه جانب مخالف ضروری نه دی پاتې شو جانب موافق هغه ممکن دی او جانب موافق ممکن کیدل ال شي چې جانب مخالف ضروری نه وي ځکه چې جانب مخالف ضروری شي نه به جانب موافق ممکن کیدل شي تاسو لوګه کړئ ما ویل داجی سیب ناس ته دی بالامکان العام ناس ته داجی سیب ممکن ده دي کې اجی سیب نه دی ناس دا ضروری نه ده کچره دا ضروری وی چې اجی سیب نه دی ناس نه به دا ممکن و چې اجی سیب ناس ته تاسو په نه شولې عاملی سیب راسي کنه نو ما ویل اجی سیب ناس ته نه دا به ال ممکن وي بالامکان العام دا به ممکن وي چې د دې کوم جانب مخالف دی دې سب ناس نه دی
دا ضروری نوی که دا ضروری شو به خدا ممکن کېدلی نشي ویږي کنه نه دې ته ویل کېږي ممکنه عامه بر وته ګورئ او بعدم ضرورت خلافها یا بنوي ضروری خلاف د دې نسبت دا نسبت کم دی یعنی د جانب موافق چې کوم خلاف دی هغه څوک دی جانب مخالف دی نه پیږي بیا یا بد دین نسبت کوم خلاف نسبت دی یعنی د جانب موافق چې کوم خلاف نسبت دی یعنی جانب مخالف چې دی الته به ضرورت نوي او بعدم ضرورت خلافها فممکنه عامه فهذه بسائط دا ات بسائط شو او تو ګورئ قوله او بعدم ضرورت دغه دې کنه یا بچ کم دې ضرورت پکې عدم وي څه مطلب راځه ولا اي اذا حکم فی القضیه کله چې حکم ولګي بقضیه کې څه حکم ولګي بان خلاف النسبت چې دې قضیه کم نسبت مخالف نسبت ده بان خلاف النسبت خلاف د هغه نسبت المذکوره فيها کم نسبت چې دې قضیه کې ذکر شو چې جانب موافق ده دې کم خلاف چې دې ليس ضروريا خلاف ضروري نه دي اوس عبارت ولګي دلته څنګه بوایو بان اذا حكم في القضيه کله چې حکم ولګي بقضيه کې چې بان خلاف د چا خلاف النسبه المذكوره فيها دا نسبت چې کوم ذکر شوی په قضيه کې د خلاف چې دي ليس ضروريا خلاف ضروري نه دي لکه مثال زید کاتب زید لیکل کاتب دی به امکان عام کاتب دی ممکنه ده چې کاتب وي نو دی مطلب دا دی چې نه لیکل د زید چې دی نه کتابت د زید چې هغه ضروری نه دی که ضروری وي نو به خدا ممکن نو یعنی ان الكتابه دا کتابت زید ته چې دی غیر مستحیله دا محال نه دی له زید ته بمعنی معنی دا چې نسل بهان هو سلب د کتابت د زید نه ليس ضروريا دا ضروري نه دا اصل کې اعتراض نه جواب کې اعتراض زده چې یار خبره خو په موجهات کې شروع دلته خو جانب موافق کې حکم لګي او ممکنه عامه کې تاسو جانب مخالف باندې حکم ولګاو چې جانب مخالف نه ضرورت سلب وي خبره خو جانب موافق کې روانه و نه جواب کوي چې ګوره جانب مخالف نه ضرورت سلب وي دی مطلب دا دی چې جانب موافق کې به ضرورت ممتنع وي سلب ضرورت به کې څه وي بلکې د سی وي اسانه به کو لکشن چې جانب مخالف نه ضرورت سلب وي د دې مطلب دا دی جانب موافق کې با ممکن جانب موافق کې بعد محمول موجود ثابت دل ممکن وي کنه نو د جانب موافق کې حکم شو صحیح د جانب مخالف کې حکم ولګیدل چې جانب مخالف کې به ضرورت سلب وي ور سره ثابت شو لکنه یار دا خبره چې جانب موافق کې ممکن دی خلم ده کنه یعنی دا کتابت زید تا دا محال نه دی کا دا جانب موافق خبر شوله یا بمعنى ان سلب د کتابت عنه د زیدنا ليس ضروريا دا ضروري دی سميت القضيه مسمى کی دی وکي دا قضيه پچا معنی ممکنه وته وي ممکنه وته ولي وي چې سبدا خاصانه ده ځکه امکان جهت پکې دی کنه د امکان والا الاجتماع على الامکان دا غت څلورم جهت وکا اول ضرورت تر شو به دوام بالفعل او امکان شو امکان چاته وي وهو سلب الضروره دا سلبي ضرورت ویل کی یلکه ضرورت پکې نشته عامه تولي ويبلغ قضيه روانه ده ممکنه خاصه ده غیر عامه ده کلكونها عام من الممكنه الخاصه واذا عامه ده ممکنه خاصه فقوله فهذه بسائط الاكبر ګورې دا قسم کړي ده دو درې منټه خبره ده توجه کوي من شروع کې ویلو دا بسائط په دو موجهات په دوه قسم دي یو بسائط دی بل توجه ده کنه بسائط هغه ته ویل کیږي چې هغه کې یا صرف ایجاب وي او یا پکې صرف سلبي او دا هغه دغه اته اقسام منګ ذکر کړه اته قضیه مولا ذکر کړه یا پکې صرف ایجاب وي یا پکې صرف سلبي مرکبات چاته وي چې پاره کې ایجاب هم وي او سلب پکې هم وي یعنی دا هغه حقیقت د ایجاب او سلب دواړو نه مرکب وي ونه رسیدلې ان شاء الله را بشيخه چې څنګه به ایجاب هم وي سلب هم وي به سوال لا به د کیږي چې کله به ایجاب او سلب دواړه دي چې
موږ به ته موجبه کله وایو سالبه به ته کله وایو دي کې خو دواړه دي نو موجبه به ته وایو که سالبه به ته وایو نو جواب دار چې توجه اول ته ګوري کوم چې صراحتا ذکر شوی کاغه ایجاب موجبه به وي کاغه سلب سالبه به وي راسي کنه به تو ګورئ فهذه بسائط القضايا الثمانيه دا اتقضي ذکر شولې القضايا الثمانيه المذكوره من جمله الموجهات دا د مجموعه د موجهات نوي دغه اتوړه قضيه چې بسائط القضايا الثمانيه المذكوره قضايا چې اتوي ذکر شولې د مجموعه د موجهاتونه دا اوس مبتدا شوله د مجموعه د موجهاتونه چې کومه قضیه ذکر شولې بسایتو دا بسایتو علم پوهشه ان القضايا الموجهه قضايا موجهه اما بسيطه یا بسيطي وي بسيطي چاته وي وهي ما يكون دا قضیه ته ویل کیږي چې وی حقیقت داغي اما ایجابا فقط یا بصرف ایجابي او سلبا فقط یا بصرف سلبي كما مر في الموجهات الثمانيه فدغاتو كثير شو كان یا بصرف ایجابو یا بصرف سلبو واما مركبه یا بمركبه وي وهي التي دا قضيه تكون حقيقتها چوي حقیقت داغي مركب تكون حقيقتها چوي حقیقت داغي مركبه من ايجاب وسلب حقیقت به ایجاب و سلب نه مرکب وي بشرط الله يكون څخه پرې نه خوستل برو غري مناسب دا خبره کوي ایجاب بم بکیوي سلب بم بکیوي خدا دویم جز چې دا بس صراحتا نوی ذکر شوی ښا دا سی به وایو دا دویم جز چې دا په عبارت مستقله سره نوی ذکر شوی ځکه که دویم جز په عبارت مستقله ذکر شي به او خلق مرکبه نه وي بلکې به او وي دوا بساید دي ویږي کنه به دا دویم جز چې دا ذکر وي سید خو په عبارت مستقله به نبی بشرط الله يكون الجزء الثاني چې نه وي دا جزء ثاني فيها په قضيه کې مذکور بعبارت مستقله په عبارت مستقله سره سواء به د دوه صورت دي کله کله داسې وملیسه چې یو لفظ راغلی وي هغه کې اشاره وي دویم جسته او کله کله بيخي لفظ هم نه وي به هم څو قضیه وي دوه وي یعنی مرکبه وي به د مرکبه کې کله کله د دویمه قضیه ته په لفظ کې اشاره وي لغیر پر باقاعده لفظ موجود وي او کله کله ولا باقاعده لفظ نو چې کله ولا موجود نه هغه ممکنه خاصه دراله را بشل تصرف دسی وي زید کاتب بامکان الخاص دویمه قضیه پر مستقل لفظ نشته لفظ هم نشته مکمل جمله خو پرې د لفظ هم ولا نشته چې اشاره وته وشي پیږي پی او کله ول ذکر وي لکه مثال زید قائم بالضروره صحیح شو اخیره کې وسو لا دائما پیږي بده معنی دا مې فرضي مثال ویلو سواء كان في اللفظ ترکیب کا بلفظ کی ترکیب وی یعنی لفظ کی مرکب وی دا جو عبارت دسی ہو یا قصه نو ګډ وډ نشي د دې دوه صورت دي کله کله په لفظ کې هم ترکیب وي او کله په لفظ کې ترکیب نه وي چې نه وی لکه ممکنه خاصه او کوي د خپل دی بیان یې ګوري برابر خبره ده په لفظ کې ترکیب وي که قولنا كل انسان ضاحك بالفعل لا دائما تو ګوري لفظ کې ترکیب ده كل انسان ضاحك بالفعل دا کومه قضیه ده تاسو په پته لګی ته شو کنه كل انسان ضاحك بالفعل دا کومه یو ده وما ذكر بالفعل جهاد ده پکې اخر کې ورسره راغلي دي لا دائما کوم هم دې ته اشاره وکړه مطلق هم تر لرا بشي نو اوس لا دا اوس دوه قضیه اوس دلته ترکیب شته لفظ کې یو كل انسان ذاهكم بالفعل او بل څه دي لا دائما دي دائما کې بل قضیه ته اشاره ده فقولنا لا دائما پدې کې اشاره الى حكم سلبي یو سلبي حکم ته اشاره ده هغه دا الى شيء من الانسان بضاحك بالفعل چې انسان چې کوم دی ضاحك بالفعل نه دي او کله او لم يكن في اللفظ ترکیب کله کله په لفظ کې د سره ترکیب وینا قولنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص دلته وصل دائما يا ضرورتا ورسره نشتا فانه في المعنى قضيتان
معنی کې دوه قضیې دي او دواړه ممکني عامي دي که ممکنتان عامتان داسې بشي كل انسان كاتم بالامکان العام دام پکې دا ولا شيء من الانسان بكاتم بالامکان العام والعبرة في الإيجاب والسلب أو اعتبار بإيجاب وسلب کې حينئذ چال روي بدغه وخت کې بالجزء الأول روي الذي هو أصل القضية كم شاصل قضية ده وعلم بويشا دا خبره کوم دا کوم خبره چې اوس کې ملقات کې ولا مستقل فصلو چاله کې لا دوام چراله کنه کله مرکبات کې څوک رااله لا دوام پدې کې به مطلقي عامي عوامي قضیه ته اشاره وي او چې کله لا ضرورت رااله نو به اتمي قضیه ته اشاره وي ممکني عامي تندایات ساتي ښه سباله مرکبات وایو د خیره چې کله رااله اخیره کې لا دائما چاته به اشاره وي مطلقي عامي ته ومتا او بالفعل ولا توکل چراله لا بالضروره به بچاته ممکني عامي ته وي وعلم ان القضيه المركبه انما تحصل دا حاصليږي بتقييد قضيه بسيطه چې مقيد شي قضيه بسيطه بقيد مثل لا دوام ولا ضرورت بس